تاسو خو خو نن بلک د مرکز نه شروع ځکه چې نن دا تقریبا 2 ورځ د قدرې ورځ ده حکومت یو فیصله کړې ده د تیلو په حواله باندې هغه بندومو نو دا څه فیصله کړې ده چې زه نیم خبر چې دادی دا دومره عقل د کوم ځای نه پیدا کړی دی ځکه چې اول به د تیلو دا قیمت مقرر کېده میاشت کې یو ځل یادم شي میاشت کې به یو ځل د تیلو قیمت مقرر شو بیا دی وی چې نه میاشت نه 2 هفته پس به د تیلو قیمت مقرر و نو بیا 2 هفته پس د تیلو قیمت مقرر کول شروع کړ بیا وی چې یاره دا 2 هفته ټیک نه دي نو اوس به مونږ یو هفته پس قیمتونه مقرر و نو یو هفته پس قیمت مقرر کېدل شروع کړ بیا وی چې اوس دا یو هفته ټیک نه ده اوس به مونږ روزانه د تیلو قیمت مقرر و خدای دې خیر پېښ کړي هسې نه چې د دې نه پس بله فیصله وکړي چې د سهار بانک سره به یو قیمت وي د ماسپښین مونږ سره به 2 قیمت راځي مازدیګر سره به بیا 3 قیمت وي د ماښام مونږ سره به 4 قیمت راځي او د ماسخوتن د مونږ نه پس به 5 قیمت مقرر کېږي دا څومره لوی ظلم دی او دا خندا د خلکو دا د تیلو په مت کې چې کوم د خلکو سره به انصافي کېږي او ظلم چې تیل کله جنگ څه وخت لپاره بند شو تیل ارزان شو په بین الاقوامي مارکیټ کې نو دا یاران 2 هفتو پورې اوده پراته دې قیمتونه نه کمول او چې دوباره جنگ شروع شو اول ته روپۍ تیل ګران شي نو دې دلته 3 روپۍ ګران تاسو خپل د بجلی بل راواله او په بجلی په بل کې تاسو وګورئ چې 100 قسمه ټیکسونه په تاسو باندې لګیدل انکم ټیکس سنټرل ایکسایز ډیوټي ایڈوانس انټرن ټیکس فکس چارجز بڑا ټیکسونه ما ورن ثوابه کې خبر او پروسه بدل ته بیا وکم او زه کولاو زکه کول شم زکه چې شکر الحمدلله زه فارم 47 والا نیم زه فارم 47 والا نیم زه د غلا په لار اسمبلی ته نیم تللی په ما نه چا احسان او مهرباني نشته لکه چې څنګه دا موجوده دي پښتونخوا کې بجلی پیدا کیږي او موږ په اوبو باندې ارزانه بجلی پیدا کوو او چې بیا موږ وایو چې یاره زموږ دا بجلی ارزانه نه موږ له ولې ګرانه راکوئ نو دا بجلی ته ستاسو نه ده ټول پاکستان ته چې موږ ورته وایو چې دا زموږ بجلی ده نو دا دلته دومره لوډ شیډینګ ولې کېږي وي تاسو د بجلی غلا کوئ نو بیا ته موږ یو تپوس کوو چې دا بجلی د ټول پاکستان ده نو دا وړه بیا تش ته پنجاب ولې دي دا غله بیا د پنجاب ولې ده چې په بجلی باندې د ټول پاکستان حق دی او په ګیس باندې د ټول پاکستان حق دی په قول شته نو اول خو په دې کې لږ ترمیم کوو ځکه چې آئین دا وایي قانون دا وایي اصول دا دي چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي لومبنی اختیار او حق په د هغې خلکو دی که زمونږ اختیار راغی او زمونږ وخت راغی په دې به لومبنی حق او اختیار د پښتنو بیا به بدلوو او بیا بجلی زما ته وایې چې د ټول ملک ده او چې کله زما په صوبه کې وړني او غلني نو بیا ته وینا دا اول د پنجاب دی بیا د پښتنو ناروا ظلم او بے انصافي نن د دې صوبې سره لګیا دي مرکزی حکومت په حساب کتاب کې زما په خیال چې نه پښتانه شته او نه پښتونخوا صوبه شته او بیا زه خپلو ملګرو ته وایم بالخصوص زه خپلو کشرانو او خپلو ځوانانو ته وایم دا خبره تاسو لپاره کوم زما لپاره او ستاسو لپاره مونږ د حکومت نه بار کړو چې مونږ خاموش شو مونږ د اسمبلو نه بار کړو چې مونږ خاموش شو مونږ باندې د پارلیمنت دروازې بند کړې چې مونږ د پښتون خبره پرېږدو نو آیا تاسو دې ته تیار یې ځکه چې مونږ ته خو د مشرانو نه په وراثت کې هم دا ذمهواري میلاو شوې نو نن په چکوتي کې د پیر صاحب په دې شمولیت او په دې عظیمه جرګه کې زه د خپلو سپینګیرو زه د خپلو ملګرو زه د خپلو وروڼو د خپلو کشرانو په موجودیت کې دا برملا اعلان کوم چې که حکومت ته مې پرېږدي او که مې نه پرېږدي که اسمبلی ته مې پرېږدي او که مې نه پرېږدي که په ووټ کامیابېږم او په نه کامیابېږم خو د پښتون خبره مې کړې ده د پښتون خبره به کوم او چې څو ژوند یم د پښتونخوا د پښتون خبره به کوم او بیا له خیره په دې خپله صوبه به لږ نظر واچو ما پرون نابل ورځ یو خبر د نظره تیر شو وی په 15 اګست باندې په پېښور کې جلسه ده کېدای شي تاسو هم دا خبره د نظره تیر شي په 15 تاریخ د روانې میاشت په پېښور کې جلسه ده او هغې کې به د عمران خان د رهایۍ لپاره بنیادي فیصلې کېږي د عمران خان کله ګرفتار شوی دی 3 کاله وشو په دې 15 تاریخ به 3 کاله پوره شي هغه 3 کاله داسې په جیل کې دی دي یارانو 3 کاله مخکې د هغه په نوم ووټ اخیستی دا ووټ
دی له خلکو ورکړی و که دا ووټ یې ولې د عمران خان په نوم ورکړی 3 کاله مخکې خلکو ته وایي چې عمران خان به رها کوو ووټ راکړئ 3 کاله وشو عمران خان جیل کې دی او هغه په پنډۍ کې قید دی او دی به په پېښور کې جلسه کوي او په هغې کې به فیصله کوي چې عمران خان به څنګه رها کوو سوچ وکړئ تاسو دا د سوچ خبره ده او پکار دی چې د پی ټي آی کارکن په دې سوچ وکړي چې چا ووټ ورکړی دی هغې دې پې سوچ وکړي چې د چا دپاره یې ووټ غوښتی و هغه نن هم جیل کې دی او نن هم دې احتجاج چېرته کوي په دې صوبه کې یروره دلته سره احتجاج کوئ عمران خان رها کول غواړئ ایمان تیر کې پنډۍ کې احتجاج وکړئ پنجاب کې احتجاج وکړئ پښتنو خو ووټ درکړی دی 14 کاله ناصر دلته حکومت دی دلته ماته جلسې مه کوئ دلته ماته روډونه مه بندوئ دلته ماته احتجاجونه مه کوئ دلته که کوئ ماته یونیورسټۍ جوړ کړئ ماته کالجونه جوړ کړئ ماته سړکونه جوړ کړئ دې بچو له روزګار ورکړئ دلته موږ ته د احتجاج ضرورت نشته حکومتونه احتجاج نه کوي حکومتونه خدمت کوي دا ماشومان خو یا ډېر واړو او بعضې پیدا هم نو چې کله زه حکومت کوم دا چې ډېر ماشومان خو چې زه هغه 15 کاله حکومت کوم او تاسو کې د چا یاد شي نو ما هغه وخت احتجاج کو او که ما د دې خاورې خدمت کو ما هغه وخت احتجاجي جلسې کولې که ما یونیورسټۍ جوړولې ما هغه وخت روډونه بندول که ما کالجونه جوړول ما هغه وخت موټروې بندوله او که ما تاسو نه د ریسکیو 112 د امبولانسو بندوبست کو دا ډېره د افسوس خبره ده چې 14 کاله داسې د دې حکومت دی او 14 کاله کې نن هم حالات دا دي چې د پښتنو امن نصیب نشو د پښتنو په خاوره نن هم دهشتګردي او بدامني ده 14 کاله داسې د دې حکومت دی زمونږ د هسپتالونو حالات نن هم خراب دي 14 کاله داسې د دې حکومت دی یونیورسټو سره نن د خپل تنخواګانو لپاره پیسې نشته 14 کاله داسې د دې حکومت دی او د دې صوبې قرضې کمې نه شوې بلکې د دې صوبې قرضې سیوا شوې 14 کاله داسې د دې حکومت دی سرکاري سکولونو کې چې کوم بچي بار دي د سکول نه بار دي د هغې تعداد کم نه شو د هغې تعداد سیوا شو 14 کاله داسې د بېروزګارو ځوانانو تعداد کم نه شو د بېروزګارو ځوانانو تعداد سیوا شو 14 کاله داسې د مردان هسپتال منصوبه نیمګړې پرته ده 14 کاله داسې دا بجلي وه صدر صاحب وی دا بجلی دا ماوینا دا بجلی وه او دا اوس جنریټر دی دا جنریټر دی 14 کاله داسې سوچ وکړئ او دا سوچ دې پښتانو کې چې 14 کاله یې پښتنو له امن ورنه کړ روزګار یې ورنه کړ ترقي یې ورنه کړه د پښتنو حق یې ونه ګټه خپل لیډر یې راخلاص نه کړ ای رهایي خو لویه خبره څومره وخت شو چې د صوبې وزیر اعلی د خپل لیډر سره ملاقات نشي کولی او ما ته دلته احتجاج کوي ما ته دلته سړکونه بندوي نو لہذا نن که زه میدان ته راوتی یم او نن که تاسو دې میدان ته راوتی نو دا وضاحت ضروري ګڼم چې زما او ستاسو بنیادي غرض او مقصد دا نه دی چې واپس اسمبلی ته تلل غواړو زه نن دې له نه یم راغلی چې زه تاسو ته نه ووایم چې تیر الیکشن کې که ماله چا ووټ نه راکړی نو مهرباني وکړئ دې الیکشن کې به ماله ووټ راکړی زه نن دې له نه یم راغلی زه نن دې له نه یم راغلی چې تاسو ته ووایم چې اسمبلی نه کله داسې بار شوی یم نو ډېر بېقرار یم ما واپس اسمبلی ته ولېږئ زه نن دې له نه یم راغلی زه نن دې له راغلی یم چې 14 کاله داسې د چا حکومت دی هغې په خپل ځان ښه پوهېږي هغې د ځان دپاره ښه پوهېږي خو د قام دپاره نه پوهېږي 14 کاله داسې د چا حکومت دی دا قام د دې 14 کاله کې ورځ تر ورځه پریشانو کې ډوبېږي لګیا دی او هغه خلک ورځ تر ورځه ښه کېږي لګیا دی زه چا پسې سپکې خبرې کول نه غواړم خو 14 کاله مخکې چې چا لومبني الیکشن کړو د هغې هغه حالاتو ته وګورئ او نن د هغې حالاتو ته 3 کاله مخکې چې چا الیکشن کړو د هغې د هغه وخت پوزیشن ته وګورئ او د هغې نن پوزیشن ته په فرق به پخپله پوه شئ نو زه نن د خپلو سپین ږیرو د خپلو مشرانو له دې له نه یم راغلی چې تش ورته ووایم چې ما ته دعا وکړئ چې زه اسمبلی ته لاړ شم زه د خپلو ځوانانو له تاسو نه زه دې له نه یم راغلی چې بچې شابه همت وکړئ خواري وکړئ ووټ ماله پیدا کړو ما واپس اسمبلی ته ولېږئ زه دې له نه یم راغلی زه د خپلو مشرانو نه نن دې راغلی وه چې نن د پښتون د جنګ دپاره څوک نشته زما مشرانو دعا راته وکړئ چې د پښتون د حق دپاره یو بهترین جنګ وکړي او زه نن د خپلو کشرانو نه راغلی یم د ظلمو نه راغلی یم چې د پښتنو د امن دپاره د پښتنو د تعلیم دپاره
د پښتنو د صحت د جدید سهولتونو لپاره، د پښتنو د ودانۍ آبادۍ او ترقۍ او د روزګار لپاره او د پښتنو د روښانه مستقبل لپاره نن په دې میدان کې څوک نشته. زه نن دې نه راغلی یم چې دې میدان ته به شریک کوزېږو او د پښتون د حق جنګ به کوو په شریکه انشاءالله. مونږ چې دا جرګې کوو دا د دې غرض لپاره، مونږ چې ځان له نوې ملګري ګورو دا د دې غرض لپاره، مونږ چې ځوانان منظم کوو دا د دې غرض لپاره، مونږ چې عوامي رابطې کوو دا د دې غرض لپاره. او انشاءالله زما قوي یقین دار شپه که هر څومره موږ دی او هر څومره توره تیارئ خو دا د الله نظام دی چې هغه شپه ختمیږي. دا تورې تیارې به هم ختمې شي، دا تورې تیارې به هم ختمېږي. دا د پښتنو په نصیب کې چې کومې تورې تیارې دي دا به یوه ورځ سړی الله تعالی ختموي انشاءالله که خیر انشاءالله. تش مونږ به همت کوو، مونږ به کوشش کوو او انشاءالله دا به یقیني کوو چې د پښتنو په نصیب کې تورې تیارې نه بلکې د آبادۍ د ودانۍ او د ترقۍ یو ځلې بیا رڼاګانې وي او د پښتنو خدمت وشي انشاءالله.